डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल मर्दान की د ضلعي انتظامیې سپورت ډپارټمنټ او جیل چارواکو په مرسته قیدیانو لپاره د درې ورځنۍ سپورتس ګالا تابع شوې چې پکې قیدیانو مختلف لوبو کې برخه اخیستې او د قید دوران یې سلګ ډېر وخت په خوشاله تیر کړی دی. د سپورتس ګالا په اړه ډیپټي کمشنر مردان ډاکټر عظمت الله وزیر سونو پښتونخوا ته صدارنګ ویلي دي. د دې اغراض او مقاصد خدا دي چې دا خلک چې څومره تاسو ته ښکاري چې دا هم زموږ په څنګه بهر خلک خوشحالیانه منوي چې دوی ته موږ دا اپرچونټي ورکړو. د هغې سره سره د سپورټس اکټیویټیز شو یا نور انیشیټیوز شوې یا دغه شان چې کوم هلې ځلې دي چې کوم د پراوینشل ګورنمنټ په ریډار باندې دي د دې خلکو هم په سوسایټي کې یو کردار دی. نو موږ دا غواړو چې یاره د دې ریفارم شي، د دې اصلاح وشي، که هغه په سپورټس اکټیویټیز په تر باندې کېږي، که هغه په سکل ډیولپمنټ باندې کېږي، که هغه موږ دلته چې کوم نور انیشیټیوز دي ډرګ ریهاب سنټر دلته کولاو دی، د هغې سره سره دلته لایبرري هم موږ جوړه کړې ده. مردان جیل کې بندیوان قیدیانو د ضلعي انتظامیې او جیل چارواکو دا ګام ستایلی، ویلي دي داسې قسمه ګامونو سره به د قیدیانو رویو کې هم بدلون راشي او دوی به هم د معاشرې لپاره غوره وګړي جوړ شي. نو موږ دا نه محسوسوو چې دا موږ په جیل کې یو، موږ بالکل هر یو کھیل قوت هر یو ټیم موږ ته میلاویږي. د هر یو دغه موږ دا نه محسوسوو چې موږ لکه په جیل کې یو، موږ داسې یو چې لکه په خپل کلو بار علاقو کې یو، ګراونډونو کې یو. نو چې کله د دې جیل نه دا قیدیان یا ولاتیان ځي نو دا به دوی ډېر بهترین هنر سره ځي، نو دا به بار د مستقبل دپاره د خپل ځان دپاره د خپل وطن دپاره او د خپل مور او پلار دپاره ډېر د خوشحالۍ سبب جوړیږي. نو چې دلته کوم اکټیویټیز کېږي نو دا د قیدیانو دپاره د خوشحالۍ خبره ده، زموږ دپاره او صاحب دپاره هم ډېر د فخر خبره ده. مردان جیل کې بندیوان قیدیانو د موجوده جیل سپرنټنډنټ ستاینه کړې، ویلي دي د دوی راتګ سره د جیل نظام تر ډېر حده پورې ټیک شوی دی. پکار ده چې جیل کې روان پروګرامونه جاري وساتلی شي نو قیدیان به ترې فایده واخلي او د ټولنې ښه وګړي به جوړ شي. سونو پښتونخوا لپاره د ډسټرکټ جیل مردان نه ارشد علي خان.